أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة بقره رکو نمبر 16 آیات نمبر 139 140 او 141 درې آیاتونه ویل کېږي او دې سره به ان شاء الله العزیز اولنۍ سپاره چې دی نو هغه هم اختتام ته ورسي. الله جل جلاله فرمای ای حبیبت ورته ووایه اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم. تاسو زمونږ سره جګړه کوئ د الله په باره کې د الله په وحدانیت کې. وهو ربنا وربکم حال اداغ دی چې هغه الله زمونږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ د پاره زمونږ د عملونه دي ستاسو د پاره ستاسو عملونه دي. ونحن له مخلصون او مونږ د هغه الله په اخلاص سره عبادت کوو. مونږ خپل عبادت دغه الله د پاره خالص کوو. نو معلومه ده شوله چې د الله جل جلاله دغه ذات عالیه باندې زمونږ ایمان دی. بیا الله جل جلاله چې مونږ ته څنګه ویلې دي نو مونږ به هم حق شانتی چې دی نو هغه کوو سره ده دی چې هغه الله زمونږ رب دی. وس دلته د الله جل جلاله صفت کې هغه رب صفت چې نو د الله پاک راوړو. رب مونږ مخکې ویلو هغه ذات ته ویلې کېږي چې کم څه نو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. الله رب هغه ذات ته ویلې کېږي چې شروع کې سړی چې د نشنه اشته کې پیدای کی بیا د غذا باندې چې نو دغه پرورش وکي او لوی کی او بیا په آخر کې چې کله دا بندور ته لاس اوچت کی چې الله ما ډیر ستا نافرمانی کړي ما نه ډیر کوتاه نشوي دي زما دغه نافرمانی او زما د ګناه چې دی نو هغه معاف کړه. نو الله جل جلاله ورته دغه ګناه چې دی نو هغه معاف کړي. دا د الله رب العزت چې دی نو هغه خاصیت نه بل څنګه چې دی نو د دې خبرې مالک نشتی. لکه څنګه چې حدیث مبارکه کې چې نو هغه بشي تاسو اورېدلی که چېرته چې نو د 100 کاله مشرکو دی هم یو پیر په اخلاص سره په آخر وخت کې یو پیر چې نو هغه دا کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله نو د 100 کالو شرک ته الله جل جلاله چې دی نو هغه معاف کړي او دا سړی چې نو جنتی شي. نو دغه توبه هم دغه کلمې کې توبه او استغفار هم دی. نو ځکه وی چې هغه ربنا و ربکم زمونږ هم رب دی او تاسو هم رب دی. تاسو د خپل ځان له کم ځان له نور رب چې نو عبادت سره رب معبود جوړ کړی دی. نو دغه عقیده مخطا ده. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ د پاره زمونږ عملونه دي او ستاسو د پاره ستاسو اعمال دي. مقصد ده مونږ چې کم عمل کو د دغه عمل به مونږ ته په ورځ د قیامت باندې بدله میلایږي. تاسو چې دا کم عمل کوئ ستاسو د عملونو به تاسو ته په ورځ د قیامت نو بدل میلایږي. اوس په دغه عمل باندې خپل په خپل سوچ وکړئ چې دا عمل د کمې درجې دی. لکه څنګه چې مخکې تیر شوي ولو چې دی وی چې مونږ ته په ورځ د قیامت باندې چې نو هغه اور نه را رسي. مونږ به په ورځ د قیامت باندې چې نو هغه په جهنم کې نه سوځو. مونږ ته به اور چې نو هغه نه را رسي. نو الله جل جلاله وی سید تاسو په خپل خبره کې په خپل دعوه کې چې نو هغه حق او صد شي چې تاسو کوم دعوه کوئ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده
نو تاسو بیا د مرګ چې دی نو هغه تمنا وکئ کنه. الله وی هرگز داسې نشي کولی. نو ځکه الله وی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تاسو وایئ چې موږ خپل عمل، زه به د خپل عمل مطمئن یم، ولکم اعمالکم، ستاسو دپاره چې نو ستاسو عملونه دي تاسو په دې مطمئن دي، ونحن له مخلصون، او موږ هغې الله دپاره خپل عبادت خالص کوم. قجینو فضیل ابن عیاض رحمه الله هغه فرمایي چې چا د وجې نه چې نو یو عمل کول، د چا د وجې نه یو عمل کول وایي دا شرک دی، او د چا د وجې نه چې نو هغه یو عمل پرېښودل دا وایي ریا ده، او د دې په منځ کې چې کم دی نو وایي دا اخلاص دی. اوس که یو سړی چې نو د دې وجې نه عمل کوي چې وګوره دا پلانکی راته ګوري، نو دی خپل رکوع سجده په دې کې اعتدال راولي، دی چې نو په ښه طریقې سره کوي، نو وایي دا د شرک وکړو. خدایا ساتئ چې د شرک نه مراد شرک خفي دی. مخکې هم دا مضمون تیر شو، موږ ویلو حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمای من صلی لیراء فقد اشرک ومن صام لیراء فقد اشرک ومن تصدق لیراء فقد اشرک. کم سړی چې نه نماز د ریا دپاره وکړو، د کلاوې دپاره وکړلو، دې سړی چې دی نو هغه شرک وکړلو. ومن صام لیراء، کم سړی چې دی نو هغه د څه دپاره د ریا دپاره روژه ونیوله، دې سړی شرک وکړلو. ومن تصدق لیراء، کم سړی چې دی نو د صدقه وکړله د ریا دپاره، دې سړی شرک وکړو. نو شرک نه مراد شرک چې دی نو هغه جلی نه دی، شرک خفي دی، ګناه کبیره چې دی نو هغه یې وکړله. نو دې وجې نه چې دی نو هغه قاضي نو فضیل ابن عیاض رحمه الله چې دی نو هغه دغه قول دی. او بیا اخلاص، نو اخلاص دا یو داسې راز دی د بنده او د الله په منځ کې چې د دې راز نه فرشتې خبر دي او نه د دې راز نه چې دی نو شیطان خبر دی. اخلاص د داسې راز دی چې دا صرف او صرف د بنده او د الله په منځ کې وي، په دې باندې بل درېمګړی بني آدم چې نو درېمګړی مخلوق په دې باندې نه خبر، نو دې ته اخلاص ویلی کېږي. او مخکې مونږ ویلو حدیث مبارکه کې راځي یو صحابي چې دی نو هغه رالو حضور علیه السلام ته باندې اوسېدونکي هم، نو د هغه ورته په اوچت اواز ورایه تیز وی ای د الله رسوله مل ایمانو، ایمان څه شیز دی، ایمان نوم چې دی نو هغه د څه دی؟ حضور علیه السلام ورته چې نو قشانته وی الاخلاص، ایمان دا د اخلاص چې دی نو هغه نوم دی. څومره چې اخلاص ډېر وي دوره به ایمان چې دی نو کامل وي. نو ځکه چې نو هغه حضور علیه السلام صحابه دی وی نحن له مخلصون، مونږ خپل عبادت صرف د الله دپاره خالص کو، الله نه ما سوا چې دی نو مونږ په خپل عبادت کې بل څوک شریک نه ګڼو. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى. نو دا واسطه نو مخکې د دې نه تیر درس چې نو هغه وګورئ په هغې کې مونږ د دې وضاحت چې نو هغه کړو. دوی مې چې ابراهیم علیه السلام او د هغه اولادو اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، دوی چې دی نو هغه په دین یهودیت باندې ولو، دوی به چې نو هغه دا خبره کوه. نو مونږ مخکې ویلو، مونږ چې نو هلته که خیال مو کړی ما تاسو ته ویلي وم چې صورت چې نو ال عمران سپاره نمبر 3 آیات نمبر 65 چې نو مونږ یې راواړو، په هغې کې هلته الله پاک چې نو ذکر کړو وما انزلت التورات والانجیل الا من بعده. الله وی دوی دا دعوه چې کوي نو دا دعوی خطا ده، سره ده دی چې تورات او انجیل دا خو د حضرت ابراهیم علیه السلام نه وروسته نازل شي. او بیا په دغه کې آیات نمبر 66 کې الله جل جلاله فرمایل ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما. ابراهیم علیه السلام هغه خو نه یهودی و نه نصرانی و، لیکن هغه خو نو حنیف مسلم ولو. او بیا الله جل جلاله وما كان من المشرکین، مشرکان چې د هغوی طرف ته کم نسبت کوي نو د دې نسبت هم خطا دی، د دې دغه قصه د دې دا دعوت چې نو هغه هم خطا ده، هغه د شرک کون کې نه هم نو. نو دلته الله جل جلاله وی آیا دوی دا وایي چې ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا؟ نو دا چرته چې نو هغه هم داسې نه ولو. او نصارا یا چې نو عیسایان
په دغه ډول ځکه مخکې موږ ویلو چې موسی علیه السلام چې نو هغه د ابراهیم علیه السلام نه تقریبا چې نو څه د پاسه 1000 کاله وروسته چې نو راغله او دین يهودیت د حضرت موسی علیه السلام نه وروسته چې نو شروع شو او عیسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په منځ کې تقریبا چې نو سکم 2000 کاله چې نو هغه وختي ول نو د دې ځوانو په منځ کې دومره فاصله و نو څنګه تاسو دا وایي چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام چې نو هغه په يهودیت ول نو بیا الله وی انتم اعلم ام الله آیا تاسو چې نو خپوای او کله چې نو هغه خپوا دي نو الله په خپوا دي نو چې الله کوم خبره کړل هم دغه حق او سچ ده ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله الله وی دا چانه څوک غټ ظالم کې دی شي چې کم سړی د الله گواهی پټي چې د سروي او ځل گواهی پټول دین سمران نو بعض حضرات تفاسیر چې هغه دا ذکر کړی ني وې د دې په تورات کې هم دا ذکر کړول چې ابراهیم علیه السلام چې نو هغه حنیف دی مخکې مونږه معنا کړو حنیف چې حنیف ویل کېږي المائل ان الاديان كلها الى دين الاسلام حنیف هغه کس ویل کېږي چې هغه ټول ادیان باطل چې نو هغه پرې او یو دین اسلام حق طرف ته جنې نو هغه مایل شي پاغه باندې چې نو کامزن شي نو دې ته ویل کېږي حنیف نو د ابراهیم علیه السلام چې نو حنفیت کېدل دا د تورات کې هم چې نو دا صفت او د ابراهیم علیه السلام دغه صفت پټ کړلو او ابراهیم علیه السلام ته چې نو هغه د يهودیت صفت چې نو هغه ورته منسوب کو نو ځکه الله وی ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله دا چانه څوک ظالم کېدی شي چې هغه سره یو گواهی موجوده و دی هغه پټه کی او بعضی حضرات نو هغه ذکر کړي وې د يهودو بد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتونه پټول دي د جنانو دومره پوری ویلې شي ول ان تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین صفات ورته هم بیان شي ولو چې د حضور علیه السلام بچنه نو هغه د خلور خلفات نو هغه به بیا پای پس نور خلیفګان راځي بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه واقع مشهور او معروف چې نو قصه چې کله بیت المقدس نو هغه فتح کولو دیتلنو نو دا غوی هغه خپل پادری وته هم دا خبر وکړه چې د دې د امیر المؤمنین صفت په تورات کې دا نه چې هغه کله بیت المقدس فتح کوي نو هغه چې راځي دغه غلام به پسورلې باندې سوري او دغه په خپل پیدل را رواني دغه په جامو کې بچنه نو دومره ټوکړې لګېدلې دوره جامې چې نو هغه به ټوټې وته ګنډلې شوی راځي بر روان به دي سي وي نو هغه صفات چې نو په هغه کې ولو دا و د قریش نو چې نو سلور واړه خلفا به د قریش نه نو دومره صفات په تورات کې راغلو نو ځکه الله وی ومن ازلم ممن كتم شهاده عنده من الله دا چانه څوک ظالم کړي شي چې دوی سره د الله تر په دغه گواهان دغه شهادتونه د دې په کتاب تورات کې موجود ني هغه باوجود دي چې نو دغه پټي وم الله بغافل اما تعملون او نه د الله پاک تاسو د عملونو چې نو به خبره تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم الله وی دغه چې نو هغه د نیکانو پاکانو صالحانو انبیاء علیهم السلام یو ډله قد خلت چې هغه تیر شو هغه نو مخ کې تیر شو له ما کسبت دا غوي ته هغه سملایږي کم چې دا غوي کړي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره هغه سني چې کم تاسو عمل وکړو یعنی دا غوي په خپل عمل باندې چې نو پوری وزي او تاسو په خپل عمل باندې چې نو هغه پوری وزي ولا تسالون اما كانوا يعملون او تاسو نه بداغوي د عملونو په باره کې تاسو نشي کولای بیا نه دا آیات نو هغه د نو ورځ مخکې چې نو هغه تر شو پای کې د تفسیر مونږ ویلو آی کې مونږ دا خبره وضاحت کړو چې د پلار نکاح په نیک او صالح کېدل باندې چې د انسان وسره خپل اعمال نه وي د انسان وسره خپل ایمان نه وي نو د پلار نکاح په نیک کېدو باندې دا سړی چې نو نشي پوری وتلی او پای باندې مونږ مثال ویلو چې حضرت نوح علیه السلام د الله جل جلاله چې نو جلیل القدر پیغمبر دی چې انبیاء علیهم السلام تعداد 1,24,000 کم و بیش دی پای کې 313 چې نو هغه بیا رسولان دي په 313 رسولانو کې بیا چې نو هغه 15 جلیل القدر چې نو هغه رسولان دي په دغه 15 کې بیا 15 نمبر چې نو حضرت نوح علیه السلام دی
خدا غزوی چې خپل ایمان نه نو بیا هم په ورځ د قیامت نوح علیه السلام ترې نو هغه نشي بچ کولی. نو معلومه دا شوله چې د انسان خپل عمل به په کار راځي، د بل په عمل باندې چې نو د نشي پوری وتلی. هغه ځان له خبر ده چې اوس د ایمان هم راوړی، اعمال صالحې هم کړي، او بیا د نیکانو صلحاو سره چې نو هغه تعلقي مخکې چې نو اول سره مور پلار نکاح دغه خلکو چې نو نیکان صالحان تر شي یا اولاد کې نیکان او صالحان چې نو هغه نو الله جل جلاله با دغوی د خوشحالۍ له دیله هم چې نو اعلی درجه او مقام چې نو هغه بول ورکي. ځکه الله د پیغمبر فرمان مبارک دی المرء ما من احب، چې په ورځ قیامت بسړې د هغه چا سره حشر کېږي هغه منزل ته بچنه الله پاک رسي چې چا سره محبت. الله رب العزت دې موږ ته خپل کلام صحیح په نصیب کړي. قولو وای ورته اتحاجوننا آیتاسو جګړه کوي زمونږ سره فی الله د الله په باره کې، وهو او هغه ربنا زمونږ رب دی وربکم او ستاسو رب دی، ولنا او زمونږ د پاره اعمالنا زمونږ عملونه دي، ولکم او تاسو د پاره اعمالکم ستاسو عملونه دي، ونحنو او مونږ له د هغې الله مخلصون اخلاص سره عبادت کوونکیو. ام تقولون آیا تاسو وایئ ان ابراهیم چې یقینا ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام والاسباط او داغوی اولاد کانو والهودن یهودیان او نصارا یا عیسایان. قل وای ورته ای پیغمبر انتم اعلم آیتاسو خپویږئ ام الله یا الله ومن ازلم او سوک غټ ظالم دی ممن د هغې چانه کتما چې پټ کړلو شهادتن گواهي عنده چې هغه سره وه من الله د الله د طرف نه. وما الله او نه دی الله پاک بغافل بے خبره اما د هغه څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ. تلک امتون هغه یوه ډله وقت خلت چې تیره شوه لها د هغوی دپاره دی ما هغه څه کسبت چې کمې کړي دي ولکم او تاسو دپاره دی ما هغه څه کسبتم چې تاسو وکړلو ولا تسألون او تاسو نه به تپوس نشي کولی اما د هغې څه په باره کې کانو یعملون چې هغوی به کولو.